دې کې دا د ویخه به داسې وباسي نو چې دا وباسي جمع کوي نو بیا به یې سیزان نه به یې بسان کوئ ټیک شو دا ویښ نه وځي بیا په یو ځای جمع شي او څښا شي نو ټیک بیا other than food لکه یو انسان خاوره خوري مونږ یاره دا کریوینګ کی لکه د ډوډۍ نه دغه نه علاوه یو بل څیز خوري مطلب دا چې مونږ په دې باندې مسلمانان وږي کوو پراجیکټ یې لګولی و چې کله هلته کې کامیاب شو نو انډیا ته راوړو انډیا افغانستان ته راوړو بیا د دې ګډو بیزو په ذریعه باندې یا تخمونو په ذریعه باندې تخمونو کې لږ لږ شراکت ورکو او مونږ پسې دلته کې راوستو دې بوټي ته پارتینیم وایي په پښتو کې ورته څوک ګاجر بوټي ورته په اردو کې وي او سپین ګلې ورته موږ دلته کې په دغه کې وایو پښتو کې وایو دا بوټي دا شانته ټاکسین پروډیوس کوي دا ټاکسین د دنه خارجيږي چې د سره کم پلانټ وي په خوا کې هغه وچیږي فار ایگزامپل بنګ چې دی هغه زمونږ انډیجنس پلانټ دی بنګ پیژنې ټول کې نه تاسو فکر وکړئ چې کم ځای کې دا بوټي ډېر شوي دی نو بنګ یې مکمل ورک کړی دی اوس بنګ یو سخت څیز دی چې دا موږ له بنګ روکوي زمونږ جوارو غنمو کاټنو رایس دا به موږ له ډېر په اسانه روکوي دا صرف د دې دپاره ایستل دی چې موږ دا پروژیکټ وچلو د مسلمانانو موږ ځان ته نور محتاج کړو ډېر او دا دومره سخت بوټی دی چې د تخم که چې د ده تخم ودوړېدو او دا ټول اریډیکیټ شو ختم شو د ویښه 3000 کاله او په دې باندې سیمټ رال په دې تخم باندې د پاسه 3000 کاله وروستو چې دا سیمټ دته نه لري کړي نو دغه تخم به بیا ګروت سټارټ کړي جرمینیشن به وکړي بیا به د دې نقصانات څه دي که ځناور یې وخوري زهر دی که انسان سره ټچ شي فل الرجي ورته کېږي تاسو موږ سره ملټي میډیا پروګرام دا نشته دی دا چې دا الرجي د هیومن دا په ټول باندې راغی الرجي ورته کېږي استما دمه مرض چې ورته ډېر زیات نه کېږي چې یو څیز دا داسې بوټي دي چې لکه په شاړو پټو کې نن سبا دا په روډ سایډ باندې ولاړ دي پټو ته لاره دنګل نه دي کله چې دې پټو ته راودانګل د دې رکول به انتهایی ګران شي د دې لپاره چې کوم د ایریډیکیشن لپاره چې کوم دغه یوز کېږي کوم ډرګز یا میډیسن یا کیمیکلز زراعتي دوایي نه دي نو هغه دا شانتې څیزونه دي چې هغه ته سپری کړي نو هغه ونه هم وچي که ورسره په هغې ځای کې ونه وي نو هغه ونه هم وچوي او هر قسمه بوټي هم وچوي نو د دې ایریډیکیشن په دا شانتې وخت کې پکار دی چې کله دی دا ګل نه وي کړی چې کله دی ګل وکړو دا پوه نو بیا دا ایریډیکیټ کوي په اور باندې سوځوي مو او هغه توغم چې دوړېدلي وي هغه به موږ سره بیا راخیږي نو د ایریډیکیشن the stage of irrigation of this plant is the pre-flowering stage of this plant. Pre-flowering means چې کله دا غوټۍ لږې لږې راوچتې شي سپینوالی نه کړی دا په هغه ټایم کې ایریګیټ کوئ او پریکاشنري میجر سونګ به ورته تړی ګلوز به ورته ورچوئ اورال شو یا نور څیزونه شو دې کې لکه الرجي د کېږي وجه یې غټه دغه ده او 40% دا د غنمو د جوارو زمونږ کوم فصلونه چې د هغې پیداوار کمی یو بوټي چې دی تقریبا د 10,000 حواله تر 15,000 پورې په 1 year کې سیوا کېږي دا یو بوټي دی چې دا په یو ځای کې پروت وي تخم یې سپک تېر وځي نو نن یو بوټي دی کال بعد به دا 10 نه تر 15,000 پورې بوټي او جرمینیشن ریټ چې دی 99% دی ټیک دی ځان نه لګي چې ما بسنګ کولو ځان نه لګي څنګه څنګه شو ټیک شو